چې نه ګلمینه ماشومه په دې دنیا کې شته دی، نه د ازمرۍ په حقیقت کې شته او نه د غرونه په حقیقت کې شته، نو بیا دا څه شي دي؟ ګلمینه ماشومه کوم چې د ازمرۍ بچی ساتلی و ګڼلې داسې چې دا د پیشو بچی دی، خو چې کله غټ شو هغه د ازمري بچی و. دا کهاني په رښتیا ده که نه دروغ او څومره حقیقت لري نن درته په دې ویډیو کې واضح هم. که زه تاسو ته یو خبره وکړم چې نه ګلمینه ماشومه په دې دنیا کې شته دی او نه دغه پکچر چې کوم دی په سوشل میډیا ورکړی نه دا په دې دنیا کې شته، نو تاسو به څه سوچ کوئ؟ دا په دې دنیا کې نشته دی، نو بیا دا پکچر د کوم ځای نه راغله، ګلمینه د کوم ځای نه راغله او دا قصه د کوم ځای نه راغله؟ ټول نه اول په دې کهاني خبره کوو، بیا د دې کهاني په حقیقت خبره کوو. اصل کې ګلګت بلتستان د طرف نه دغه پکچر وایرل شوی دی چې یوه ماشومه ده کوم چې د ګلګت بلتستان سره تعلق ساتي، د چا نوم چې ګلمینه دی، هغې د پیشو یو بچی ساتلی و. دغه پیشو بچی چې کله غټ شو نو هغه د چیتا شکل ته کنورټ شو او د هغې نه چیتا جوړ شو، یعنې مطلب ازمرۍ ته په ساده الفاظو کې جوړ. کوم چې خوخار ځناور دی او انسانان بالکل نه پرېږدي، خو د ګلمینه او د دغې ځناور په منځ کې دوستي ډېره زیاته زبردسته جوړه شوې وه. نه به ګلمینه ته څه ویل او نه به د یو د خاندان چا ته څه ویل، بلکې د ګلمینه سره به لوبې کولې او ډېر زیات په مینه به ورسره ژوند تېراوه. چې کله خلکو ته پته ولګېده او انتظامیه ته پته ولګېده نو دغه ځناور یې د دې نه جدا کړو او ځنګل ته یې ولېږو. خو دغه ځناور اوس هم د ګلمینه خوا له راځي او د هغې سره ملاقات کوي او ټوکې ټکالې او مطلب خپله دوستي ورسره اوس هم پالي. خو دا ځناور د ګلمینه خوا ته کور ته نه راځي، بلکې ګلمینه چې کله بهر ځنګل ته لاړه شي نو هلته کې ورسره ملاویږي. خو د سوشل میډیا کهاني ده. که زه تاسو ته اوس ووایم چې نه خو دا ګلمینه ده، نه د ازمرۍ په حقیقت کې شته او نه د غرونه په حقیقت کې شته، نو بیا دا څه شی دي؟ د غټ ریسرچ نه بعد د یو بلې خبرې پته ماته دا ولګېده چې دا په ارټیفیشل انټیلیجنس ټیکنالوژي باندې جوړ کړی شوي تصویران دي. دا نه ګلمینه په دې دنیا کې شته او نه چې کوم دی د ازمرۍ په دې دنیا کې شته او نه د غرونه په دنیا کې شته. د ګلمینه د پکچر نه علاوه که تاسو دا بله ماشومه ښکاري د دې سره هم خوا کې ځناور ولاړ دی او دا داسې ځناور دی چې انسانان بالکل ژوندي نه پرېږدي، نو دا د کوم ځای نه راغل؟ د دې سره چې کوم دی یو غټ ځناور دی او دې خوا کې یو بله جینۍ ولاړه ده، نو دا د کوم طرف نه راغل؟ دغسې کې یو ماشوم دی او د هغې سره هم دا چیتا ولاړ دی، کوم سره چې تیر هم ورسره دی ماشوم سره، نو دا تصویر د کوم ځای نه راغلی؟ These all are the pictures which are generated by the help of artificial intelligence technology. دا ټوټل چې کوم دی د artificial intelligence technology په ذریعه باندې جوړ کړی شوي تصویران دي. اوس په سوشل میډیا باندې دوه قسم قصې چلیږي، یو خو د ګلمینه دا قصه چلیږي، دویم خبره دا چلیږي چې دا artificial intelligence technology باندې جوړ کړی شوي تصویران دي حقیقتي بالکل نه دي. که موږ په دې خبره وکړو چې دا حقیقتي بالکل نه دي، دا خبره هم ډېر حده پورې ټیک ده. او که دا کهاني حقیقتي ده نو په دې در سره هم خبره کوم چې دې څه فایده ده معاشرې ته. که دا خبره ټیک نه ده نو د دې ته هم وجوهات وایم. هغه په دې وجه باندې ټیک نه ده چې د اوسه پورې یو سوشل میډیا ورکر یا مطلب یو جرنالیست هم لانلی چې د ګلمینه سره انټرویو وکړي او باقاعده سوشل میډیا ته د دې کسانو ویډیو راوړي چې او واقعي ده ګلمینه هم شته دی، دغه ازمرۍ هم شته دی او د دې سره دا ملاقات هم کوي. اوس یو بله ویډیو ما وکړه، په هغې کې یو باباجي لګیا دی او هغه د بل څیز حوالې سره یا د بل ځناور حوالې سره خبره کوي چې هغه په خپله باندې ځناور ساتلي دي او د هغې حوالې سره خبره کوي. نو خلک وایي چې ګنې دا د پلار دی د ګلمینه او د دې حوالې سره لګیا دی چې دا موږ ساتلی و، خو دا خبره بالکل ټیک نه ده. که د هغې ویډیو تاسو وګورئ نو په هغې کې بالکل دې خبرې له ټچ نه دی ورکړی چې یاره ګنې دا ګلمینه زما لور ده یا مطلب داسې بالکل څه خبره په دې کې نشته، یا د دغه چیتا حوالې سره یا د ازمري حوالې سره څه قسم بیان د دغه سړي د خولې نه به تاسو وانه ورئ. نو په دې وجه باندې دا خبره موږ ته بالکل ټیک نه ښکاري او دا په AI باندې جوړ شوي تصویران دي. که دا ټیک دي نو معاشرې ته دې نه څومره غټه فایده ده؟ معاشرې نه دې ته دومره غټه فایده ده چې یو ځناور موږ په خپله ژبه باندې راړولی شو او انسان ځناور په خپله خوله باندې او په خپله مینه باندې د هغه په زړه کې مینه پیدا کولی شي، هغه خپل طرف ته مایله کولی شي. نو بیا یو انسان ته مینه ولې نشي ورکولی او هغه خپل طرف ته ولې نشي معاینه کولی؟ دا یو غټ سوالیه نشان په دې کې پاتې کېږي. بهرحال خپله رایه را سره کمنټ کې شامله کړئ، انشاءالله ملاویږو نوې ویډیو کې. هغه ته مامیا تاریخ شاته راکړئ. اجازت د الله په امان.